محفل ستا په ننداره دی ای د قام پیغلې سرتورې دا چې ته ورته ګډېږې هم د دغې خلکو خورې ګران کتونکو زه ملک اسماعیل تاسو ته ستړي وایم کتونکو د پاڼه راتلو مقصد هم دا دی چې یوه ډېره افسوسناکه واقعه په مردان کې مخې ته راغله چېرته چې لبنا نوم یې په ګلالۍ مشهوره وه د پښتو د دغه شانتې د سی ډي ډرامو د کمرشلو دغه په مردان کې نوم درلود د هغې اداکاره وه او یو وحشانه طریقې سره په بېدردۍ سره د هغې قتل وکړی شو د کمې لاش کې بیا د چورې تاڼۍ په حدودو کې میلو شو پولیسو ته د هغې شناخت وروستو دغه چې کومه هنرمنده وه دا ټوټل 15 خویندې وې او 2 واړه لوڼې وه او دا یتیمه هم وه او د غربت له وجې دغه فن ته راغلې وه نو د هغوی په ځای کې موجود یم تاسو په دې باندې د خیبر نیوز دغه ریپورټ هم کتلي دي په کوم کې چې موږ دغه مسله چې کومه وه دغه واقعه چې کومه وه نو دا هم تاسو ته ریپورټ کړې ده خو زړه مې غوښتل ځکه چې ما سره هغه مور موجود ده د هغې کومه چې شهیده شوه د هغې خویندې را سره موجود دي د هغې هغه درد دی او د دې ویډیو مقصد مې هم دا دی چې وښیم درته چې د دې هم ژوند وي او د دې سره چې کوم دغه ظلم وشو او اوس د دې څوک شته نه بغیر د خدای د اسرې نه دي یو بل اسره نشته او چې کوم دلته کې انتظامیه د خلکو سره چې مدد وکړي نو زه هم دغه مور تاسو وینئ دا هغه مور ده د چا ځوانه لور چې داسې په بېدردۍ سره قتل شوه چې ملزمان هم دې ته معلوم دي چې دا نومونه یې اخلي خو د انصاف په تمه ده انصاف غواړم ډېره بېوسه یم عجزه یم غریبه یم زما ځوانان نشته د انصاف میلاو شي کتونکو دغه واقعې په ورځ باندې د دوی چې کومه خور ده هغه هم وایي چې زه ورسره موجود وم اصل کې ستا نوم صاحبه چې دا واقعه څه وه دا واقعه دا وه د دوه شپونه مخکې راغلې د ورسره ښه جنګونه به یې ورسره کول جګړه به یې ورسره کول واله ټکوله به په دغه ورځ ورته دې ویل راځه 2 ورځې وروسته ورته ویل راځه چې کلي ته لاړ شو هغې مې ورته زه زما فامیله زما خویان که زما زوی یاد ورته زه به هم یو بیان کړي نو واپس راځم ما ورته ته به راځې نو ویلې زما به شپې چې ما بیا نمبر یې میلاولی نمبر یې کولاو د هغې وروسته چې بیا ما نمبر میلاو ما هم ټینګ کړي نو نمبر یې بیا بند کړو ما نواب ته نمبر میلاو نواب زما نمبر نو چې څلور ورځې ما نواب څوک دې سره خپل استاد نه زموږ هېڅ خپل نه و د دې سره بس تعلق و یو کاټی کې ورسره میلاو شوی و ښه نو دغه نواب باندې چې اوس کسان چې پکې کوم په 3 کسان اف آی آر تاسو کړی دی یو نواب دی یو عبدالمالک دی او یو پکې بل شاه حسین دی دغه یو ګاډي والا دی شاه حسین ګاډي والا دی او دا بل اسقر دی فضل مالک اسقر دی دا د دې په دې ریکارډینګ هم شوی دی ریکارډینګ دی نیولې دی پولیس والو ریکارډینګ نیولې دی هیڅ موږ ریکارډینګ نیولې دی او موږ ریکارډینګ وکړې د دې په شک موږ دی راوستي صحیح نو اوس راتلونکي مخکې به څه کوئ تاسو لکه دا انصاف چا نه غواړئ کتونکو څنګه چې ما تاسو ته وویل د دې ویډیو مقصد هم دا و چې ما ویل ځان راته ډېر بد لګي چې زه راځم او په غم په کور کې دوی سره دا خبرې کوم زموږ کار په ریپورټینګ کې به تش ریپورټ جوړول دي خو لکه ما چې دا خویندې وویلي دغه مور مې وویل دا چې کوم ماشومان ولاړ دي په دې چې دا کوم په زړه کې درد دی زه ما چې دغې خلکو ته یې ښودل مې غواړم ښودل چې کوم خلک د هنر دپاره پیسې او ځانونه ورته سم تیار ساتي او بیا وروسته د دې د مرګون دغه انجام وي چې تاسو ولیدله چې 3 ورځې دا لاش ناست بې یار مددګار په ژنو کې پروت و
د پېښور نه دا ماشومه راوستل شوې وه چې کله به یې د پن ورځ وي نو هر سړی به ترې زارېدو او چې کله پن وخت یې ارمانونه یې ترې پوره شو نو بیا به ورسره دغه انجام وکړو دغه خویندې دغه مور دغه ټول د یار مددګار ولاړ دي ځکه چې د دوی لاره هم نشته دغه یوه مور یې وه دغه 15 خویندې وې یوه ترې لاړه او دغه 4 پاتې شوې دا د هغې خلکو لپاره هم دغه پیغام ورکوو چې خدای ته وګورئ دا خلک خو بې ضرره قوم دی چې لکه ستاسو په ودونو ښادو د دې د وجې ښایسته وي او بیا وروسته تاسو راشئ دوی وژنې او دا بل مې غوښتل چې د حکومت نه او د انصاف په تمه دي د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی او د انصاف دارېدار دي خدای دې وکړي چې دې خلکو ته انصاف میلاو شي که چېرې دي خلکو ته په دې دنیا په دې پاکستان کې انصاف نه میلاوي نو بره یو ذات بل هم شته چې هغه به د انصاف فیصله کوي ما دغه مې غوښتل او ما ویل چې د پښتنو ته زه ووایم چې پښتنو دغه نواب هم پښتون و دغه خر چې فضل مالک ته دا هم پښتون دغه شاه حسین هم پښتون دغه ماشوم یې وژلی چېرته چې هم یې هات آباد اوسې او د بیل